پر بخل تورا پنیام کې دن نندم تر جناب ترسو پوری نیچ نعوذ بالله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او هغه طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غواړي یا الله په دې عمرینو کې عمر بن هشام او عمر بن الخطاب په دې دوه کې یو په اسلام باندې قوت ورکړي یو ته اسلام نصیب کې نو دا دواړه جمیلانو دای کې دا جوړورو دا طاقتورو نو چې دې کې یو مسلمان شي مسلمانانو ته طاقت ملو شي رسول الله ولا دعا کوي او دعا د عمر رضی الله عنه په حق کې قبول شوی دا ډېر روان دي تر سره دا روان د جناب محمد رسول الله قتل پسیره او پتا ودرې لګي چې زما چرته زم مخه لراغه یو کس ولا مخه لراغه عمر چرته دي زما رسول الله پسې زما دیو جنم ور خلق د په لګرل کیږي او د من ناوړیل تزي هغه ته وی دا څه کار دی هغه پرستو خبره ده هغه پسې مګه لومبه په دې خپل قوم او ایمان راوړل دا غي حالت معلوم کا او ښا د هغه ویل واپس شو خور کړه او هغه لا قاری راغله حضرت کعب رضی الله عنه هغه صورت سیوا کې وته وی قران وته وی او دې چې څنګه کوسي لواره نو ډب ډب په ور باندې راکې دي ورنه وکا ای ته پته ولګي دا څوک ده مرد هو زمارور دی او په دې پته ولګي چې موږ مسلمانان شو پټ اسلام کې راځي داخلي دي خو پټ برابر ولې ښکارا چاله نه شو ویل چې زه مسلمان یم ولې کافرانو په پرې خدل نه اخیری وری لرکو دو خپل کوه مو واخو فار مو اعلی چې ولې تاسو اسلام کې داخل شوي ولې اسلام کې داخل شوي اخیری کې زړې نرم شو خور وته یو مرزم ستا خور یم زه هم ستا خور یم دته ما لسوره سختي راکې سچ ویل غواړي او زه د خپل خبرې نه د خپل اسلام او ایمان نه وړم نه زه په دې کې لکه یم د دې اخر کې ډېر نرم شو دا خو رسول الله دعا وکړي دا ورته وی تاسو سوي نو قاری راو پښو ازکاب رضی الله عنه بهر راوتی نو عمر صاحب مبارک رسول الله بیا دعا کړی دا تاسو سوي منګه دا سبب مال راکړو نه ته په دې کې طلاق نه نشي ورلې طلاق نشي ورلې نو سوي عمر رضی الله عنه ورو چې تکته پکې لګولې دي اځه موټر لګو تبریک والا بلال عمر رضی الله عنه وتا حارث وتوي صاحب رضی الله عنه وتوي عمر دې له لاس نشي ورلې غسل وکړو به باندې لپاره مسلمانېږي او سوره طه وتشرو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى او انني انا الله ترغیب پوری ته چې ورسې درولې ناره او محبوب رسول الله لا دی رسول الله عمر رضی الله عنه روان کړي دي صحابه کرام ناس دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحابه یا رسول الله عمر راغی ولې ته خو پته چې دی خو غیر مسلمان اسلام کې داخل نه دی او د رسول الله قتل په ذکر دي نو دی بیا عمر راغی پیغمبر اسلام پرېږ دي چې راځي پرېږده راځي کله اسلام په نیت راغلی د اسلام او د کلمې په نیت راغلی کلمه او اسلام به ورته اسلام کې داخل شي خو چېرې په بد نیت راغلی د ده په توره به د ده سر و الله اسلام کې داخل کړو د ده په وجه الله تعالی اسلام له قوت ورکړو او دا تاسو څه کوئ دا موږ چې کوم اسلام راوړی دی ولې دی ناحق دی رسول الله ویل ناحق خو نه دی یو حق دین دی بیا ولې تاسو چې دی نو پر منځونه کوي ولې تاسو اسلام نه ښکاره کوي ولې داسې کوي او فوري طور باندې سوره ورسره راغله رسول الله پسې سوره ورسره او راغی بیت الله شریف ته او اعلان یې وکړو خلک ناست دي ابو جهل دي نور خلک ناست دي چې سړی مو لېږلی دی اوس به خبر راوړي چې رسول الله وفات کو او په تمه ناست دي د دې او دې لاړه هلته کې په خپله ښکار اعلان یې وکړو علی الاعلان واما په چا کې زور یې را میدان ته دي په څوک خپل بچي یتیمانان کول غواړي په څوک خپلې ښځې کونډول غواړي نو ټولو ته علی الاعلان وام چې عمر راغلی د اسلام کې داخل شو ما وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله اسلام کې داخل شو په چا کې زور یې راوځي نو هغه ځای نه بیا څوک نه تلل
نو صحابه ته په عمر رضی الله عنه ایمان راوړل سره قوت میلاو شو هغه ورته چې دنو لوزونه شروع کړل او بیا وروسته ټولو صحابه کرامو چې هجرت